مسلمانانو په ټول دنیا مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي د اسلام او مسلمانانو په تمام دنیا کې حفاظت وکړي یا الله کوم ځای کې مسلمانان مظلوم دي ته د هغې مددگار شي الله چې کوم ځای کې جنګونه دي هغه جنګونه الله تعالی ختم کړي یا الله په دنیا کې امن راولي رب العالمین د اسلام مجاهدین چې په کوم ځای کې خالص ستا د رضا لپاره جهاد کوي د هغې مددگار شي هغې د کامیابیانې ورکړي رزق په طلب کې د کور نه بهر په مسافرو کې دي سعودي عرب کې دي په نور ملکونو کې دي یا بهر دي ګلګت کې دي چترال کې لاهور پینډۍ هر ځای کې چې مسافر دي کراچۍ کې دي خدای رب العالمین هغې له حلال روزي پراخه ورکړي الله ډکې منګولې کورونو ته راولي خداوند کریم د هغې په محنت او مزدورۍ کې ورله برکت واچي او الله د هر قسم آفتونه هغې وساتي الله سعید چې کوم دی ده ته هم دعا وکړي دا ټول جوماتونو کې ګرځي ټول ختمونه زمونږ کلیوالو ته په سعودي کې ګلید کې هغې ورته ټول غوږ ایښودی د ده په برکت باندې هلته را ټول خلک دې ته ګوري دعا ورته وکړئ چې الله وله خوشحالي د دنیا او د آخرت ورکړي الله ټولو مشکلات اسان کړي چا چې موږ ته وینا کړې ده او کړې نه کړي خدای که څوک بیماران دي د هغې بیماران ښه کړي که چا حاجتونه دي شرعي حاجتونه دي خدای د ټولو حاجتونه پوره کړي د چا څه مشکلات ولا اسان کړي د چا اولاد نشته دی خدایه نیک او صالح اولاد ولا ورکړي چا نارینه اولاد نشته دی الله هغې له نیکامله صالح نارینه اولاد ورکړي چا اولاد شته دی الله نیکان صالحان ورته لوی کړي قابلانې کې رب العالمین کم ماشومان هغې سبقونه وایي خدای ته کامیاب کړي یا الله څوک امتحانونه ورکوي یا الله رب العالمین په مدرسو کې دي الله په سکولونو کې دي کالجونو یونیورسټو کې دي یا الله هغې ټول کامیاب کړي درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعاليت خداوند کریمه الله دا ختم قرآن چې وشو الله ته په خپل درګاه عالیه کې قبول او منظور کړي یا رب العالمین قرآن په تلاوت کې د قرآن په اورېدو کې زموږ نه بېادبي شوي یا غفلت شوي الله هغه موږ ټولو ته معاف وګرځي زموږ نه په دې کې کومې غلطیانې شوي دي یا الله هغه ټولې غلطۍ او خطاګانې موږ ته معاف کړي الله رب العزت څومره خلک چې په ختم قرآن کې موجود وو او هغوی په تراوو کې دا قرآن واورېدلو خداوند کریم دا ختم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي څومره حاضرات چې په دې نن شپه باندې په دې مجلس او محفل کې شریک شوي دي یا الله د هغې راتلل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي ستا په مینه کې راغلي رب العالمین د خپل شان مطابق ولا جزا ورکړي بدلې ولا ورکړي یا رب العالمین د دې قرآن د دې محبت زموږ د ټولو په زړونو کې پیدا کړي الله د قرآن مینه او محبت موږ ته نصیب کړي یا الله د قرآن تلاوت کول موږ ټولو ته نصیب کړي زموږ بچو نوسو کړوسو ته الله د قرآن زده کول نصیب وګرځي الله رب العزت دا د قرآن مجلسونه عام کړي د قرآن مدرسې خوري کړي د قرآن مکتبونه ډیر کړي رب العالمین چې کوم استادان قاریان صاحبان زموږ اولاد او بچو ته قرآن ښیي خدای د هغې په عمر او په ژوند کې برکت واچي الله ته وله دنیا او آخرت دواړه ورکړي یا الله رب العالمین زموږ دا کلی او دا علاقه الله په دین باندې منوره کړي الله په دین باندې روښانه کړي خدای د هر قسمه ګناهونو نه او د هر قسمه رب العالمین د غلطو کارونو نه زموږ دا کلی او دا ټول وطن او علاقه الله په امان حفاظت کې وساتي خداوند کریمه زموږ په دې کې په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب وګرځي یا الله له اتفاقونو هم وساتي جنگ جګړو هم وساتي حسد بغض او کینه زموږ د زړونو نه وباسي زموږ زړونه الله په دې کې خپل مینه او محبت پیدا کړي د یو بل سره مینه او محبت پیدا کړي ټولو کورونو کې کومه کورونو کې بې اتفاقي ده خدای هغه کورونو کې اتفاق راولي کوم چم ګاونډ کې د چا بې اتفاقي ده د هغې په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي مسلمانانو په ټول دنیا مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي د اسلام او مسلمانانو په تمام دنیا کې حفاظت وکړي یا الله کوم ځای کې مسلمانان مظلوم دي ته د هغې مددگار شي الله چې کوم ځای کې جنګونه دي هغه جنګونه الله تعالی ختم کړي یا الله په دنیا کې امن راولي رب العالمین د اسلام مجاهدین چې په کوم ځای کې خالص ستا د رضا لپاره جهاد کوي د هغې مددگار شي
هغې د کامیابیانې ورکړي. خداوند کریمه کوم خلک ستا د دین خدمت کوي یا الله د هغې خدمات قبول او منظور کړي. کوم خلک الله ستا په لار کې وتلي تبلیغ دپاره خدای د هغې دغه وتل قبول کړي او د کورونو او د هغې د جانونو مالونو حفاظت وکړي. یا رب العالمین موږ ټول رب العالمین لوی او واړه ښځې او نر الله موږ ټول دیندار کړي. الله ستا فرمان مدار هم جوړ کړي. د نبي علیه السلام مینه او محبت راته نصیب کړي. د پیغمبر علیه الصلوة والسلام اتباع او تابعداري موږ ټولو ته نصیب کړي. خداوند کریمه په دې مجلس کې چې څومره حاضرین دي یا په کورونو کې میندې او خویندې دي خدای چې په دې کې څوک بیماران دي یا الله خپلې لاړې دارو کړي. یا الله د هرې بیمارۍ نه اخلاص کړي. یا الله شفای عاجله کامله ټولو بیمارانو ته نصیب وګرځي. الله د لا علاجه او د خطرناکه او د غټو غټو بیمارونه الله مونږ ټول په امان حفاظت کې وساتي. او څوک چې بیمار دي هغې دې خلاص کړي دغه بیمارونه. هسپتالونو کې څومره بیماران پراته دي الله ټول له شفا او صحت نصیب وګرځي. یا الله د چا چې څه حاجت دی شرعي یا الله حاضرینو کې په کورونو کې یا الله رب العالمین د ټولو هوایجو ضرورتونه الله ته پوره کړي. رب العالمین ته مشکل کشای ته حاجت روای زموږ حاجتونه هم پوره کا زموږ مشکلات هم آسان کا. یا الله چې کوم خلق الله رب العزته د حلال رزق په طلب کې د کور نه بهر په مسافرو کې دي سعودي عرب کې دي په نور ملکونو کې دي یا بهر دي ګلګت کې دي چترال کې لاهور پینډای هر ځای کې چې مسافر دي کراچۍ کې دي خدای رب العالمین هغې له حلال روزي پراخه ورکړي. الله ډکې منګولې کورونو ته راولي. خداوند کریم د هغې په محنت او مزدورۍ کې ورته برکت واچي او الله د هر قسم آفتونو هغې وساتي. خدای زموږ په دې کلي کې چې چا څه مشکلات یا مشکلات آسان کړي. کونډې رنډې یتیمان دي د هغې هوایجو ضرورتونه دي الله ته ورله غیبونه پوره کړي. الله موږ د یو بل رونه جوړ کړي موږ د یو بل خیرخواهان جوړ کړي او د یو بل په زړونو کې همدردي یو بل ته پیدا کړي. حسد او کینه بغض عداوت زموږ د زړونو نه وباسي. یا رب العالمین د مسلمانانو په ټولو دنیا کې الله مدد وکړي الله حفاظت وکړي. د حرمین شریفینو مکې مکرمې رب العالمین مدینې منورې چې دا د ټولې دنیا د مسلمانانو مرکزونه دي د هغې حفاظت وکړي. خدای د څومره تبلیغ مرکزونه دي الله د هغې حفاظت وکړي. څومره مدرسې او جوماتونه دي د دین ځایونه دي خدای د هغې حفاظت وکړي هغې له ترقي ورکړي د هغې اسباب وسایل په خپله پیدا کړي. خداوند کریمه الله زموږ ټول نه راضي شي. الله څوک هم چې دې مجمع کې حاضر شوي دي الله د دین په مینه کې د قرآن په مینه کې راغلي دي د ختم په دغه کې راغلي دي یا الله دې ټولو مغفرت وکړه یا الله دې ټولو بخښنه وکړي د ټولو ګناهونو معاف کړي یا الله ټولو حاجتونه پوره کړي الله دې ټولو مشکلات آسان کړي. چا چې موږ ته وینا کړې ده او کړې نه کړي خدای که څوک بیماران دي د هغې بیماران ښه کړي. چا حاجتونه دي شرعي حاجتونه دي خدای د ټولو حاجتونه پوره کړي. د چا څه مشکلات ول آسان کړي. د چا اولاد نشته دی خدای نیک او صالح اولاد ولا ورکړي. چا نارینه اولاد نشته دی الله هغې له نیکانو صالح نارینه اولاد ورکړي. چا اولاد شته دی الله نیکان صالحان ورته لوی کړي قابلان کړي. رب العالمین کوم ماشومان هغې سبقونه وایي خدای ته کامیاب کړي. یا الله څوک امتحانونه ورکوي یا الله رب العالمین په مدرسو کې دي الله په سکولونو کې دي کالجونو یونیورسټو کې دي یا الله هغې ټول کامیاب کړي. یا الله ته مدد وکړي د ټولو بچي یا الله لایق وګرځي د ټولو اولاد نیک عمل او صالح جوړ کړي. یا الله اولاد زموږ لپاره د سترګو یخوالی جوړ کړي. رب العالمین یا رب العالمین زموږ د معاشره پاکه کړي. خدای دا زمانه ډېره د امتحان او د ازمایش دور دی. یا الله زمونږ د خپل ایمان بچ کول لا ډېر ګران دي. هر طرف ته د بېدینۍ او د ګمراهۍ وسایل ډېر زیات شوي دي. خداوند کریمه موږ او زمونږ بچي اولاد خدای د دغه مردارو نه وساتي د ګمراهۍ نه هم وساتي د بېدینۍ نه هم وساتي د غلطو عقیدو نه هم وساتي د فحاشۍ او عریانۍ نه هم وساتي. یا الله موږ په الله خوشحالي راته نصیب کړي هم د دنیا هم د آخرت خوشحالي. رب العالمین د دنیا زندګي هم ښایسته کړي د آخرت زندگی د قبر سخته به موږ باندې اسانه کړي سوال جواب د قبر کې هم کامیاب کړي د محشر په ورځ هم د شرمندګۍ او رسوایۍ نه وساتي او د نبي علیه السلام مخې ته رب العالمین موږ شرمنده او رسوا مه کړي. د نبي علیه السلام شفاعت زموږ د ټولو نصیب کړي. د نبي علیه السلام مبارک لاسونو نه د کوثر اوبه زموږ د ټولو نصیب وګرځي. رب العالمین پل صراط باندې د بجلی د پلک په شانې پورې باسي بغیر د حساب کتاب الله جنت نصیب کړي بغیر د حساب کتاب الله جنت نصیب کړي. خدای زموږ د ټولو نه راضي شي خپل رضا ته نصیب کړي. څومره شپې ورځې پاتې دي موږ ټول توفیق او طاقت الله ستا د عبادت او د ذکر او اذکار راکړي. رب العالمین غفلت نه وساتي او د رمضان مبارک
دا مبارک شپې او ورځې خداوند کریمه په موږ باندې په ژوند کې بار بار راولې بار بار دا مبارکه میاشت موږ ټولو ته عبادت لپاره نصیب کړي رب العالمین په موږ ټولو باندې رحم وکړي الله موږ چې کومې دعاګانې وغوښتلې الله ته رحیم کریم ذاتي ته په خپل فضل باندې په خپل دربار عالیه کې الله زموږ دعاګانې قبول او منظور کړي ستا په خزانو کې کمې نه لري ستا خزانې خو الله پراخه دي چې ټول دنیا له څه غواړي او ټول هېڅ کمې پکې نه لري الله ټولو له ورکړي حلال روزي ټول پراخ ورکړي چا کاروبارونه یې په کاروبار کې له برکت واچي رب العالمین چا رزق تنګ رزق یې پراخ کړي څوک بیماران دي ټول له شفا ورکړي خدای زموږ ټول نه راضي شي دا څومره خلک چې دلته موجود دي او تا ته لاس نیولي دي یا الله زولې ته خورې کړي دي خدای د ټولو زولې ډکې واپس کړي ته د ټولو لاسونه چې کوم دی یا الله تا ته نیولي دي دا لاسونه او خالي مه واپس کوه هر چا له پکې سوا شي رب العالمین موږ سوالګر یو الله ته غني ذات دی الله ستاسو خزانې دي الله د بنده کمیږي نو ستاره خو نه کمیږي الله د سوال دا لاسونه تا ته نیولي دي رب العالمین موږ له پکې خیر واچي ټول له پکې خیر واچي او ټول مریضان بیمارانو شفا ورکړي